زمون ماشومان کله په سلیټ باندې لیکل کې نه کله د محمد صلی الله علیه وسلم او د الله جل شانه نوم ولیکي او بیا هغه چې کله میټاوي یعنی صفا کوي نو په لاړو باندې صفا کوي په دې کې ګناه شته کې نشته ماشوم نه ګناهګاري خو ته ګناهګاري کې چې تا وته عقل نه دی ښودلی ماشوم نه ګناهګاري دا بې ادبي ده ښه الله جل شانه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې لاړې پورې کول او لاړو باندې رانول صفا کول بې ادبي ده بې ادبي ناروا دي امام شامی رحمت الله علیه خپل کتاب رد المحتار کې په دې باندې عجیبه بحث کړی دی په دې مسله باندې داسې درست نه دي ښه ماشوم خو بیا ګناهګارېږي یا نه او غیر مکلف دی ته ګناهګارېږي دا عقل ورته ښودل پکار دي بچې په سلیټ باندې او په تختۍ باندې او په پاڼه باندې د نبي علیه السلام او د الله نوم ولیکي نو بیا پې لاړې مه پورې کوه ښه تاسو په یو درس کې ویلي چې څاروی په نیمه باندې ورکول دا ناجایز دي اخر د دې څه وجه ده د دې وجه دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلي نبی علیه الصلاۃ والسلام د هر هغې معاملې نه منع فرمایلي چې یو سړي له ته یو څیز ورکړي هغه په هغې محنت وکړي او اجرت هم بیا د هغې نه والي لکه ته چې کوم مشینان دي جرندې دي هغې ته دانې ویسي او دانی هغه وړه کی تعالی او بیا د هغه وړو نه ځان له سیسا علی دا ناروا دي هغه به د هغه پیسې ورکړي خو وړه بول نه ورکړي منع فرمایلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی په دې باندې یو عالم دین نن په جنازګاه کې دا او فرمایل چې د زنانه د جنازې کټ له صرف یو محرم د هغه زوی رور او پلار اوږه ورکولی شي د دې نه علاوه چا دپاره جایز نه دي دا خو عالم دین ما ته نه ښکاري چې خبرې هر څوک اوږه ورکولی شي جنازې له ښه که د خپلو وي که د پردوی هېڅ ګناه پکې نشته بعضې کسان چې هغه په قلم باندې لیکلي کړي نو قلم بیا د غوږ سره خوا کې کیدي مونږ اورېدلي چې دې سره حافظه کمزوري کېږي حافظه کمزوري کېږي نه دې سره تیزیږي دا د صحابه کرامو عمل دی امام سیوطي رحمت الله علیه الاتقان فی علوم القرآن کې لیکلي په هغه ځای باندې کله چې صحابه کرامو به قرآن مجید لیکو که نه صحابه کرامو به قلم بیا په دې ځای کې ږدو دې ځای کې هغه لیکلي چې دا یو مستحب طریقه ده ښه طریقه ده صحابه کرامو طریقه تیزیږي ورسره ښه کمیږي ورسره نه حافظه که یو سړی خپلې لور له د 1/2 حصې په میراث کې د 1/2 حصې په ځای باندې 1/3 حصه ورکړي او هغې ښه په خوشحالۍ باندې والي نو د دې څه حکم دی د دې حکم دا دی چې په قبر کې ستا خیر نشته هغه خوشحاله ده خو تا ورسره دوکه وکړه